الله وان تعودوا لمثله. دا هم ادب دی مسلمانانو ته او تسلی د پیغمبر علیه السلام مومنانو ته او نصیحت دی په مستقبل کې چې آینده لپاره خیال ساتي. یعظکم الله منکی الله تعالی ان تعودوا لمثله. الله تعولوا لئلا تعودوا چې تاسو واپس نشئ لمثله بشان دې خبرې بیا کبه دا څه خبر راشنه په دې آداب او عمل کوي ابدا هیڅ کله ان کنتم مؤمنین کوي تاسو مؤمنان. ويبين الله لكم الآيات بیان الله تاسو آیاتنا والله علیم حکیم الله په دې حکمت والا. ان الذين دا زجر او تخویب دې منافقان ہوتا چاغی د مسلمانانو معاشره کې بهای هغه پلاول غواړي خورول غواړي دارنګ هغه انجوګانی د کفر مالکو چې د مسلمانانو ملکونو کې د خیری دارو بنوم باندې او د خیر خېګړې د کارونو بنوم او پدی شکل باندې د مسلمانانو د زنانو حیا اخلي دارنګي بهای خوري. یقینا هغه کسان يحبون جخوكي دي ان تشيع الفاحشة بالذين جخورشي بها برقسانو کی آمنوا جما يراوڑے دي لهم عذاب علیم دید بعد عذاب دردناک. د مسلمانانو و معاشرک کی د بهای خورولو سو صورتون دی یو د مسلمانانو معاشره کې بهای خورول بزنا کول سره دې سره بهای خوريږي. دویم د زنا د پاره اړي سینماګانې جوړول اوټلې داغه د پاره جوړول پدې سره بهای خوريږي او معاشره د مسلمانانو کې. دریم د مومنانو په زنانو باندې تهمتونه او بدنامي لګول. څلورم تصویران جوړول او هغه د خلکو مخامخ لګول. پنځم د زنانو تصویرونه جوړول بورهنا یا نیم بورهنا تصویران داغي جوړول او بیا خرڅول په بازارونو کې. دارنګي غلط تصویران په نیٹ باندې هغه شیر کول. دارنګي حدود د الله چې کوم قران کریم کې دی هغه نه قائمول دي سم بهای خوري خلق داړه شي بهای خوري دي سلام. دارنګي اتم د فحشا او بهای اسباب عام کول په مسلمانانو کې دا کارونه چې کوي نو دا دغه خلق دی لهم ذید پار عذاب علیم عذاب دے دردناک په دنیا کې دردناک عذاب. اسلامی حکومت بدسی خلقو تا سزا ورکی حد بور باندې قائمی. دارنگی په دنیا کې ذید پار عذاب دے مرزونا دردناک ناکار مرزونا پاگی کی اللہ امتلکی لکا کبری ممالک پاگی کی ناشنا مرزونا دغا بدکارو په وجبان لکه ایډز بیمارینی والآخرت او په آخرت کې والله یعلم وانتم لا تعلمون. والله یعلم والله پاکوی یو تاسو نه پوهیږئ. والله یعلم سمانا الله پاکویږي من بی قلبه فاحشا چې د چا په زړه کې بهای دا یو مطلب. دویم والله يعلم عذابه الله پاک وی په سزا د دې بدکار باندې. دریم والله يعلم الله پاک وی چې د زنا او بدکاری څومره بد آثار را پیدا کی نو الله پوهه دی او تاسو نه پوهیږئ ځکه الله تاسو دې نه منع کوي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته دا احسان د الله په تایبینو باندې چې توفیق د توبې ورته ورکوم کنه فضل الله پتا سی باندې چار علامات د منافقان د درو کو سل جدا منافقان او رحمت د الله پتا سی باندې چې د فحشا نه من کړلې. وان الله یقین الله پاک رؤوف الرحیم
شفقت کون کے مہربان دی یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان دا نور آداب ذکر کئی کہ دا شیطان دا نقش قدم نزان وساتی دا شیطان تابعداری مکوئی داغی بوسوسو پس مزی اے مومنان لا تتبعوا خطوات الشیطان تابعداری مکوئی دا قدمونو دا شیطان خطوات الشیطان لکه تهمت لګول په مسلمانانو پاک دامنو زنانو باندې پاک وسړو باندې قسمه بدنامي لګول ظلمونه کول پاغي باندې وجل داغي داخل په خطوات شیطان کی بدعات او ټول ګناهونه چاغه کوي د شیطان تابعداري کوي پاغي ومن يتبع خطوات الشیطان سوک شو فهم او سوک تابعداري او قدمونو د شیطان فإنه يأمر بالفحشاء ثمره د اتباع ذکر کوي یقینا دا شیطان امر کوي به حای باندې منکر ناروا باندې کنه په فضل د الله پتا سي باندې چې ټول قران را لګلې پتا سي او رحمت د الله چې را لګل دي صورت دي یا بعثت د پیغمبر علی السلام ما زکا منکم من احد نبی پاکلی ستاس نه یو تنیز کلا بچپنے پاتی شوید بدنامی نه یو کس ستاس نه ولیکن اللہ یزکی من یشان لیکن اللہ پاکی چاچی اغاڑی اللہ پاک اوریدن کے بویدی ولا یأتلی اولو الفضل منکم وسعت یؤتوا اولی القربى والمساکین ولا یأتلی اولو الفضل منکم بل ادب ذکر کئی چې څومره د لوی مرتبه خاوند دی نو باید چې لوی اخلاق مظاهره وکړي په دې بدنامه کې مصطح ابن اثاثه رضی الله عنه دام شریک چې دا د ابوبکر رضی الله عنه د ترور زیو کله چې خبر شو چې دې په دې بدنامه کې شریک دی دا انتهایی غریب وو د زیر کفالتو خرچا ارڅه فد کول قسم یو کوچ یو سبب ونکما هیڅ مولا نه ورکو خفیک چې نور برنامه کې شریک وو نو الله جل شانو د آیات راولېګو ولا یاتل الفضل منکم او قسم دې نه کوي خاوندان د فضل استاسنا قسم اکڑے دے قسم دی مات کی قسم دینے کئی خاوندان دا فضل استاسنا وسعد و دا پراخی والا ایوتو چور کیو القربہ اقبل و قربان و مسکنان و مہاجرین و تعدادری و صفات پاگا کی موجود دا اقبلوی خاوند مذکر تروزیو مسکنم و مہاجرم دا اللہ بلا رکی جاتے کڑے وَلْيَعْفُ وَلْيَصْفَحُ وَلْيَعْفُ معافی دیو کیوں مخری وارئی وَلْيَعْفُ معافی دیو کی مانا دا گناہ دی دزن اوباسی وَلْيَصْفَحُ او پخلد متن یادئی بس ختم دی کی دا گناہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ اَلَا تُحِبُّونَ آیا نخو کوئی تاسی چی بکن ہوگی اللہ تازی تا پدی صدقی کول کله چې آیات نازل شو ابو بکر رضی الله عنه احب خصوم ورکوم با زما مغفرت وقت دی الله پاک بكون کې مهربان دی ان